حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو د ټولو نه اولنې انسان او د ټولو نه اولنې پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله رب العالمین پیدا کو علم ورلور کو او بیا امتحان اوشو او جنتونو ته الله رب العالمین آدم علیہ السلام بوتلو. جنتونو نه چې کله آدم علیہ السلام را واپس شو پاغي کې آدم علیہ السلام باندې پابندی لګېدلې وه. جنت نه دراوتو سبب سو آدم علیہ السلام باندې په جنت کې پابندی لګېدلې وه چې هر نعمت او هر میوه استعمالول ستا دپاره اجازت دی او جایز دی، خو صرف یو خاص بوټی یو خاص میوه او ته په نښه شوه په ګوته کړی شوه چې د دې نه ځان ساته ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. د خاص بوټي ته د خاص ونې ته منځدې کېږئ تاسو دواړه که ورنږدې شوې په ځان به ظلم وکې. آدم علیہ السلام په خپله باندې هغه میوې او هغه بوټي ته نه ورنږدې کېده، د خپل وس پورې چې څومره ترې کېدی شوه ځان یې ترې ساتلی دی. شیطان د بهر نه محنت او کوشش شروع کړی دی، خو شیطان چې هر څومره محنت او کوشش وکړي په پیغمبر باندې آغا کوشش شیطان نشي کولی، پیغمبر په آغا کوشش کې شیطان نشي دوکه کولی. نو حضرت آدم علیہ السلام د شیطان د ډیرو کوششونو باوجود الله رب العالمین محفوظ ساتلی دی. بیا شیطان راغلی دی چې تمه یې قطع شوه او نور ته نا امید یې ختم شو، نراغه حضرت حوا علیہ السلام اغه سرا شیطان خبرې کوي او شیطان وته دا لمس شروع کړه چې تاسو دغه خاص میوې ته ورنږدې شئ، په دې کې به تاسو جنت کې همیشه همیشه پاتې شئ، د جنت دا زندگی بس تاسو د همیشه دپاره نصیب شي. نو دغه وخت کې حضرت حوا علیہ السلام په شیطان باندې باور نه کو، وی مونږ چې الله رب العالمین منې کړي یو نو بس په دغه منع کولو کې زمونږ خیر دی چې مونږ ته ځان وساتو، که ته ډېر مونږ ته ووایې خو مونږ ستا نه منو. نه شیطان ورته قسمونه خوړل شروع کړل. رب العالمین فرمای شیطان حضرت حوا بی بی او حضرت آدم علیہ السلام ته قسمونه خوړل شروع کړل. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسمونه ورته وخوړل چې ستاسو دواړو دپاره مونږ خیر خوایو. د شیطان ورته خپل خیر خواهۍ اظهار وکړ. حوا بی بی او آدم علیہ السلام د شیطان په دې خبره یقین نکو، خو بیا چې کله شیطان قسم وخوړه نو د آدم علیہ السلام او د حوا بی بی دا خیال راغی چې داسې ملا څوک شته چې د الله رب العالمین په مبارک نامه په دروغ به ملا څوک قسم وخوري. نه د دې په وجه باندې آدم علیہ السلام او حوا بی بی سلګ ډیر اعتماد وکړو او دا مقصد او مقصود د الله رب العالمینو چې دوی پس طریقه دغه خاص ممنوعه میوې ته ورنږدې شي، ځکه چې د جنت دپاره دنیا ته آدم علیہ السلام چې راغی نو د جنت دپاره داسې نو پیدا کړی چې ګنې دی به جنت ته لاړ شي او ټول عمر به بیا جنت کې تیری، بلکې دی به په دنیا کې خپل نسل زیاتی، د هغې نه بعد د مرګ پس بیا چې قیامت راشي د هغې نه پس به بیا جنت او دوزخ تصور وي.
نو آدم علیه السلام د رب د خواهش او د منشا مطابق بهر راوتل پکارو. نو شیطان ورپسې کو، شیطان خپل کوشش شروع کو او د جنت نه را بهر کو. دې کې دا یو خیال راځي چې الله رب العالمین جنت ته بوت نو واپس به ته په خپل راوست نو شیطان ورپسې ولې مقررو، شیطان ورپسې ولې لېږه. نه دې جواب تفسیرونو دا کړی دی چې آدم علیه السلام ته ډېر نعمتونه او د جنت ښکلی عیش و آرام، عیش و عشرت ورکړی دی. اوس د جنت نه چې آدم علیه السلام روباسي نه دې به خفه کېږي، پروردګاره جنت ته د بوتلم سله دا نعمتونه دې راته ښودل سله چې اوس مې اعتبار کې، نه په دې به د دل شکني کېږي، د الله پاک نه خفګان پیدا نشي. نو الله پاک نه غوستل چې نیازبین بنده دې زی خفه کما، نو شیطان ورپسې مقرر کو، شیطان ورپسې اون خلو چې ورپسې شو. نو آدم علیه السلام د جنت نه روم وته، خو الله پاک نه ګیله نه ده پیدا شوی، بلکې په خپل زړه کې ځان ملامت کړی دی چې دا خو زما غلطی ده چې ما ته الله رب العالمین شرط لګولې، پابندی لګولې ده، منع فرمایلې ده، د هغې باوجود زه ممنوعه شجر ته ورنږدې شوی، نو خپل ځان یې ملامت کو. آدم علی نبینا علیه السلام چې کله د جنتونو نه را بهر شو، نو بیا 300 کاله مسلسل د سترګو نه اوښکې تویولې او یو شانې جړل د رب العالمین په بارګاه کې د سترګو اوښکې پیش کولې. او کتاب لیکلی دی په دغه وخت کې آدم علیه السلام د توبې الفاظ نه وي او نه یې بره پورته اسمان طرف ته کتل، د حیا د وجې سترګې به ټیټې نیولې وي او سترګې پورته کولې قدرې هم نه، د ډېرې حیا د وجې سترګې نه پورته کولې او د توبې الفاظ یې ولې نه وي. نو تفسیر لیکلی دی وی آدم علیه السلام وی په زړه زړه کې دا مخصوصوله چې اسې نه زه د توبې الفاظ خولې له راوستل غواړم او ژبه مې خطا شي او زه د الله د رضا کولو په ځای باندې د ژبې د خطایۍ په وجه نور چېته الله رب العالمین ناراضه نه کم، د دې د وجې نه د الله رب العالمین مخ کې د توبې الفاظ هم نه وي او یو شان 300 کاله مسلسل آدم علیه السلام اوجړل، اوښکې توی کړلې. آخر کې رب العالمین آدم علیه السلام باندې مهرباني وکړه او د زړه ته څه خاص خبرې ورواچولې. رب العالمین فرمائی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم علیہ السلام ته بیا خپل رب یعنی آدم علیہ السلام د خپل رب نه څه خاص کلمات زده کړل، زړه مبارک ته الهام او القا وشوله، زړه مبارک ته ورواچولی شول څه خاص کلمات د توبې، په هغې باندې توبه ویستل ده. د دې په باره کې 2 روایتونه دي، یو خو د سورة الاعراف هغه آیت مبارک دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار مونږ خو په ځان زیاتې وکړو چې تا ویلي ولا تقربا هذه الشجره، مو ورنږدې کېږئ د خاص میوې ته او د بوټي ته، که ورنږدې شوی فتکونا من الظالمین، تاسو به په ځان ظلم کوونکي شئ. نو بیا وی ربنا ظلمنا انفسنا، یا الله مونږ خو په خپل ځان ظلم وکړو، اتا چې د څه نه منې کړي هغې ته خو مونږ نږدې شو. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، که او دې نه بخلو، که رحم دې را باندې ونکو، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، که تا په مونږ باندې رحم ونکو نو بیا به مونږ د تاوانیانو نه شمار شو، مونږ به ډېر لوی تاواني شو که تا په مونږ باندې رحم ونکو. پروردګاره رحم را باندې وکړه. نو یو خو تفسیر دا لیکلی دا آیت مبارک د آدم علیه السلام زړه مبارک ته ورواچولی شو چې توبه وباسه. نو آدم علیه السلام په دې الفاظو باندې د بخښنې سوال کړی دی، توبه یې کړې ده، استغفار یې کړی دی او د رحمت د حصول طلب یې کړی دی.
بل روایت کې راغلی دی تفسیر دا هم لیکلی دی وی حضور علیه السلام فرمایي چې آدم علیه السلام ته چې کم کلمات رب العالمین او خودل هغه کلمات داو چې آدم علیه السلام لاسونه مبارک دعا د پاره پورته کړل او په دعا کې یو شان جړل او الله رب العالمین ته وی اے پروردگارا د خپل محمد صلی الله علیه وسلم په برکت باندې مې وبخه داغه په نوم باندې زتان سوال کوم داغه په خاطر داغه په وسیله داغه په توفیل باندې ماته بخنه وکا آدم علیه السلام چې دا وی چې پروردگار د خپل محمد صلی الله علیه وسلم په برکت مې وبخه نو رب العالمین ته خو پته ده چې آدم علیه السلام د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک څنګه واغشتو دا الله پاک ته پته ده خو بیا ما او تاته خی د حضور علیه السلام شان په مونږ باندې عیا کول غواړي نو الله پاک د آدم علیه السلام نه تپوس کوي بخم دی تا سوالو که چې په ما رحم وکړو ما وبخه نو بېشکه بخم دی خدا راته ووایه چې دا محمد اخو به اخیری پیغمبري او ته اولنی پیغمبري نو ته هغه څنګه پیژنې چې د هغه نوم دې راته را مخکې کو د محمد په خاطر مې وبخه صلی الله علیه وسلم نو دا زما محبوب دې څنګه وپېژنده نو آدم علیه السلام ته فرمایي وی پروردگار چې کله ز په وادي نعمان کې بدن مبارک جوړ شو او ما بدن کې روح راواچولې شو او سترګې مې په ړومبي ځل غړې کړې نو پورته د عرش باندې مې نظر ولګېده په عرش باندې بر یو لویه تخته لګېدلې وه او په هغه تخته باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پروردگار زه خو اوسم محمد علیه السلام نه پیژنم چې څوک دی خو دومره مې یقین دی چې هر څوک دی نو تا ته ډیر قریب تا ته ډیر نږدې تا ته ډیر محبوب دی ځکه چې تا د خپل نامې سره داغه نامه بالکل بغیر د فاصلې لګولې ده یو شان د ځان خپل نامې سره ذکر کړی ده نو پیژنم نه چې دا به مبارک څوک وي او دومره راته پته ده چې ستا نوم مبارک سره بغیر د فاصلو داغه نوم مبارک یو ځای شوی دی نو د دې نه پته چې دا به هم څه اخوا دېخوا ني تا باندې ډېر ګران تا ته عزیز تا ته محبوب ستا حبیب به وي د ده په خاطر میں وبخا حضرت آدم علیہ السلام 300 کال جړلی دي اوخ کې توی کړی دي نو پدې کې مونږ ته دا پیغام دی چې مونږ به یو شان د الله رب العالمین مخ کې د سترګو نه اوخ کې تو یو ندامت او شرمندګي اظهار وکاو د ندامت او ملامت اظهار وکاو چې پروردگار ک مونږ ټول عمر په سجده کې تیر کو بیام ګناګار یو بیام خطاکار یو زمونږ عملونه هغه سه عملونه ندي کم چې ستا د لایق شان سره خای ستا د شان سره خای هغه عملونه مونږ نشو کولی او بیا مونږ خو عملونه ښکلې نه دي مونږ خو ډیر کمزوري یو نو ستا مخکې زمونږ څه مثال او څه حیثیت دی نو بس یو شان به اوښ کې تو یو او رب العالمین ته بجاړو او د الله رب العالمین نه به معافي عفو درگذر او بخنه غواړو د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر برکات دي هر مؤمن بندا چې 200 ځله دروازه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رب العالمین بده بندت ایمان اغلوی خزانم نصیب کی او د دې بند ایمان بداسه محکم کی داسه به مضبوط کی چې په دغه ایمان کې بکله هم کجروی نه پیدا کیږي نو راځه نن د لا اله الا الله فضیلت ګورو چې مونږ بار بار لا اله الا الله وایو یو شان توبه او استغفار او د لا اله الا الله ورد کو پدې به مونږ ته الله دنیا هم ښکلې راکوي او آخرت به زمونږ د عذابونو نه خلاصي وي د قبر او د حشر د عذاب نه به مونږ ته نجات ملاویږي
لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا څوک ډېر ډېر وی د قبر د عذاب نه به ساتي الله پاک، داسې د حشر د عذابونو نه به هم رب العالمین ساتي. یو روایت کې راغلی دی چا چې ځان لا او یا زرا زلا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم وکړو او ځان د پاره توخه کو د قبر توخه شو، ځان ته وبخه، نو رب العالمین بددنا د قبر ټول عذابونه اغا اخوا کی دے بنده ته د قبر عذاب رب العالمین نور کوي. لا اله الا الله او یا زر زل چې چا اوي که په لګ لګي که په ډیر وی که په یو ځلی، خو چې چا او یا زر زل اوي او ځان د پاره قبر لتوخه کو، نو دا بنده چې وفات شي د باندې د قبر عذاب بنوي. دا یو روایت کې راغلی دی. امام قرطبی رحمت الله علیه د دې روایت په ضمن کې یو واقعه بیانوي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وای زمونږ په علاقه کې یو نوجوانو هغه په کشف باندې مشهورو چې دا صاحب کشف دی دته کشف کیږي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وی دغه نوجوانو زمون په دومره باور او اعتماد نو چې دا بریشا صاحب کشفی. و یو ځل زو او دغه نوجوان بزرګو یو دعوت باندې را بللی شوي وو، نو زه او دغه نوجوان بزرګ یو بل سره مخامخ شو او یو ځای دعوت کې کېناستو. منګه چې کله درستخان ته کېناستو او طعام نم شروع وکړه، بسم الله وکړله، دغه نوجوان ناګهانه په جړا شو، لوی لوی چغې والې جړلې. چا تپوسو که چې تا ته څه تکلیف دی؟ ده ورته وی ما ته هیڅ تکلیف نشته، خو ما باندې کشف وشو، زما د مور د قبر حالات په ما واضح او ښکاره شو. د مور د قبر کشف راته وشو چې زما مور ته په قبر کې عذاب ملاویږي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وای دغه روایت چې چا او یا زر زلا ځان لا اله الا الله ویلی وی د قبر عذاب نه به الله پاک بچ کوي، د قبر عذاب به ول الله پاک نور کوي بخي به. وای ما په دغه روایت عمل کړو، وای ځان لمه او یا زر زلا ویلو. وای چې کله د دین نوجوان دا جړه مې ووریدا چې دی خو جاړي او دا خبره په خولې جاری ده چې هاي افسوس زما مور ته په قبر کې عذاب ملاویږي، وای زه ډیر خفه شوم او په خپل زړه زړه کې هغه خپل ختم چې مې او یا زر زله کړو د لا اله الا الله غ ختم مې په زړه زړه کې د دې نوجوان بزرګ مور بی بی ته وبخو چې یا الله زه بزان له نور ویم دا مې د دې نوجوان مور ته بخلې دی او تی په وبخي وته ورورسه. ناګانه هغه نوجوان جړل یا په خندا شو او وی خلکو ته تپوس کو چې ولې په خندا شوې؟ وی دغه نوجوان وته وی چې زما د مور عذاب الله پاک معاف کوي. څنګه معاف کو؟ وی دې مجلس کې یو داسې نیک بنده دی چې هغه ورته خپل د لا اله الا الله ختم وبخو، د هغې په برکت باندې رب العالمین زما مور وبخله معاف کړه. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وای زما په دې روایت دی نوجوان ته د مور بی بی ته ختم بخلو کې زما دو فائدې وشوې. یو فائده دا چې په دې روایت مې نورم اعتماد پوخ شو چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا زر زله پوره کی ځان له توخه کی خدای پاک به بخي او قبل ته او بخنو غمم الله پاک بخي. وی په دې روایت مم اعتماد نورم قوي او مضبوط شو او دې نوجوان په باره کې زه متردد وم، زه په شک کې وم چې دا صاحب کشف دی او کنه، دونه اعتمادم په نو خو چې ما ختم بخو دته الله پاک بیا د مور د قبر حال او خو دو نوې زمات په د باندې اعتماد پیدا شو چې یقینا دا الک دا ولی الله او دا صاحب کشف دی.
نو معلومه شوه چې مونږ او تاسو رب العالمین سره صلح کوو نو الله رب العالمین به مونږ بخي لا اله الا الله چې څوک ډیر ډیر وی ایمان به هر وخت تر و تازوی رب العالمین به بخي د قبر د عذاب نه نجات ورکي او په آخرت کې د قیامت دروازه د سختۍ نه بهم ساتي او د جهنم د عذابونو نه بهم ساتي. او دې سره سره استغفار ډیر ډیر ویل پکار دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا ډیر ډیر ویل پکار دی چې کله بندا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا ډیر ډیر وی نو رب العالمین په دې توبه وستلو باندې ډیر زیات خوشاليږي. دومره ډیر خوشاله شي چې پیغمبر علیه السلام د توبه وستون کی په توبه وستو باندې چې رب العالمین ډیر خوشاليږي داغه مثال ذکر کړی دی. و یو بندا چې په یو تیز رفتار اس باندې کینی او هغه ځان سره زاد راه یعنی خرج خوراک او بو وغیرہ په دې اس باندې تړلی وي او په اس باندې مزل کوي په یو ګمنام او یو خطرناک ځنګل باندې ور داخل شو. اوس دې نوجوان ته پته نه لګي چې په ځنګل کې زه منزل مقصود ته ځان رسوم نه زه په کوم جانب باندې زم د ته پته نه لګي. داسې یو خطرناک ځنګل دی چې داغي اطراف معلومیږي نه. اوس دغه نوجوان په دغه اس باندې ناس دی نیمه ورځ مزلې کړی دی سخته ګرمي ده او غرمه ده او دې اس له دمه ورکول غواړي نو د اس نه کوشو او ډیر زیات ستړی وو نو د اس کوشو د یوې ونې د سوري لاندې کېناستو. وای د دې اس تړلو خیالم نو اسې او نه تړو وای چې دې څنګه کې ناستاغه اس منډه کړي او چې منډه کړي دو پسې سمنځه پورې منډه والده خو هغه اسې راټینګ نه کړه لاندې نه کو هغه نه او تختیر د نظر پناه شو. نو اوس خدا سي یو خطرناک ځنګل دی چې دې کې د ته پتم نه لګي چې د کم طرف رالم او په کم طرف به ورزم. نو دی اوس خفا او پریشان دی چې هغه کم خرج خوراک او بو وغیرہ را سره اخم دی اس د پاسه تړل لاړل اس یوړل. اوس زما د خوراک کا انتظام ممکن نه دی د دې په وجه زما مرګ یقیني دی. اوس دا نوجوان د خپل مرګ په انتظار دی چې خرج خوراک خونیشته د لوګي بمرم او نیمه ورځ مزل می کړی دی تند اغشته ما نو د تند د لاسه بمړ شم. نو اخر کرل ریبل کوي چې زه بس کوم څنګه به بچم. اخر یقین شو چې بس اوس زما مرګ دا یقیني دی. نو ځان ته کلمه ویله او د یوې ونې د سوري لاندې ډډې واچوله وي زه به سترګې پټوم وایي که مرګ رام شي نو زه د سوري لاندې خو به پروت یم. نو د ونې لاندې ملاس دی سترګې ورغلی دي. یو شیبه خوب چې وکړو چې سترګې را ویښې شوې او دی را بیدار شو چې ویې کتل هغه تښتېدلې اس واپس راغلی او د ده مخې ته ولاړو. او ستاسو اندازه لګوي د حضور ارشاد دی وای دا نوجوان به څومره خوشحالی دته د جون او زندگی دوباره ملو شو او د خپل مرګ په خپل سترګو لید او واپس وته جون ملو شو. نو د ډېر خوشاله نه ټوپ اوخي او د ډېر خوشاله نه د شکریا الفاظ ادا کول غواړي خو هوش او حواس یې بیلل او د خوشاله په وجه الله پاک ته आवाज کوي چې الله تم رب زد بندې مو په ما دې مهرباني وکړه. نو دې پین شو د ډېر خوشاله نه خله خطا شولا وای پروردگار زد رب او تم بندای. سونه خطرناک الفاظ دي خدا خو دې قصدن نه دی د ځان نه خبرم نه دی. دومره ډیره خوشحالي د ته محسوس شو دومره ډیره خوشحالي د ته ملو شو چې دا غي د وجه نه دی پزان باندې پین شو یو مستی بکراله او د ځان د ناپوهتیا د سبب هغه الفاظ ادا شو.
پیغمبر علیه السلام فرمایي وی دې نوجوان ته څونه خوشحالي میلو شوه چې دوباره زندگی ورته میلو شوه. وی د ډېرې خوشحالۍ د وجې دغه الفاظ وي د دې نه زیات الله رب العالمین د مسلمان بنده په توبه باندې خوشحالیږي. دې نوجوان ته دوباره ژوند میلو شو څونه خوشحاله. د دې نه زیات رب العالمین د مسلمان بنده په توبه باندې خوشحالیږي چې کله بنده استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه وی رب العالمین په دې باندې ډیر زیات خوشحالیږي او دې بنده ته اجرونه ثوابونه ورکوي، د دنیا او د آخرت د عذابونو نه نجات ورکوي. زمانن عنوان هغه د توبې حواله سره ځکه ما مقرر کړو خوښ کړو چې تیر بیان کې ما ویلیو چې د شعبان یا نور داسې مبارک شپې راشي چې باغی کې عام اعلان د مغفرت وشي، باغی کې بعضې بدنصیب چې رب العالمین یې نه بخي، هغه خلک بدقسمته بدنصیب او بدبخت وي په داسې شپو ورځو کې د مغفرت نه محروم شي. هغه خلق مجرمان دا غوی د پاره د توبې دروازه الله رب العالمین آزاد ساتل ده. دغه خلق چې په صدق دل سره په اخلاص سره توبه وباسي، د یوې توبې الله رب العالمین انتظار کوي چې دی بکله توبه وباسي چې زه ورته بخنه وکم، مغفرت ورته وکم. نو رب العالمین انتظار د دې توبې ته کوي. کم خلک چې په خاص شپو ورځو کې الله رب العالمین نه دی بخلې د مغفرت نه محروم پاتې شوي دي، نن د هغې په صدق دل سره توبه وباسي، نن به هغوی باندې رب العالمین د رحمت او د رحم صادر راخور کی، ټول ګناهونه به ورته معاف کی. خو یاد به ساتي چې دی به د زړه نه دا توبه وباسي، داسې به نه وي چې ګنې په زړه کې د ګناه شوق وي او په خولې باندې توبه وي، داسې به نه وي. پخوا په زمانه کې غیر چاپیر علاقه کې د فلمونو د کتو د پاره سینما هال به و. نو پیښور کې یو غټه سینما وه، د هغې د ټیکټونو اخیستو لپاره خلک په قطارونو کې په نمبرو کې ولاړو. یو کس بوډا سپینګیری لاس کې تسبیح دی او هغه یو لاس کې تسبیح او یو لاس یې داسې اوچت نیولې چې مالم ټیکټ راکه د فلم د کتو. نو دغه بوډا سړی په لاس کې تسبیح ساتي او بره لاس خې لاس یا ګس لاس یې ټیکټ ته نیولې چې مال د دې فلم د کتو ټیکټ راکه. نو استاد وې د په دې تسبیح باندې ک استغفر الله وی او بل لاسې د ګناه د پاره نیولې دي، نو دا توبه قبليږي نه، دا توبه نه قبليږي. د فارسی یو شاعر دی، هغه هم دا خبره په خپل شعر کې ذکر کړې ده، وی سبح بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه معصیت را خند میں آید ز استغفار ما. سبح بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه، تسبیح پلاس او خله باندې استغفر الله او پزړه کې د ګناه شوق دی، معصیت راخند مې آید ز استغفار ما. وی دا ګناه دا توبم د پورې خان چې دا تلا څنګه توبه وباسي، هغه ګنام د پورې خان دی، دغه توبم د پورې خان دی چې تلا څنګه توبه وباسي چې ته الله رب العالمین ته توبه او بل لاس دی نیولې دی چې ګناه کوم. نو دا توبه نه قبليږي. توبه به د اخلاص په بنیاد وي، چې څومره اخلاص ډیرو هغه مر بیا ستا توبه کارګر وي، کار آمد به وي، تا ته فائدہ به درکوي. نن په اخلاص سره توبه وباسي. زما په تیر بیان کې ما ویلیو چې د مور پلار نافرمانی دا د انسان د مغفرت نه د محرومتیا سبب دی. د مور پلار نافرمانی مکوي، کړم وی نن توبه وباسا، بخنه د مور پلار نه اوغواړه، لاړ شو دا غوي خدمت شروع کا او که وفاتی نو د بخنه سوال ولا شروع کا، روزانه خیراتونه پورې کوا او د شان ختمونه نفلونه ورلکوا او مور پلار ته بخا او اغوی ته دعاګانې کوا کې دې شي چې الله دې د دې عمل د
چې وبخي نو اخلاص سره توبه دا زمونږ او تاسو د پاره د نجات ذریعہ ده. الله رب العالمین د مرګ د راتلو نه مخکې زمونږ پخا او کامله مکمله توبه نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.